أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قرآن الكريم سورة البقرة ذكر الله داولنا ندري في ذكر یو فریقه چې هغه کامل مؤمنان، دویم فریقه چې هغه کافر دي په ښکاره او په پټو، درېیمه فریقه چې هغه په ښکاره باندې وایي چې موږ ایمان راوړی، پټه باندې هغه کافر دي. د هغې تفصیل وشو، صفتونه د هغو بیان شو. اوس الله مثالونه بیانوي. اولنۍ فریقه د هغو مثال ته ضرورت نشته، د دوو فریقو مثالونه بیانوي چې مؤمنان په هغې باندې پوه شي. مثالونه په قرآن کې 44 تقریبا ذکر دي، د هغې نه یو دوه مثالونه دلته ذکر کوي. او که صحیحین سره دلته بل مثال ذکر کوي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، حال د دوی په شان د حال دا چا دی چې بل کړی وي اور. دا مثال مفسرین وایي چې د اولنۍ فرقې سره چې کومه کافر اولنۍ ډله ده یا دویمه چې ښکاره کافر دي یا پټ، د دواړو سره چې دی لګي حال د دوی په شان د حال دا چا دی استوقد نارا چې بل کړي اوره. فلما اضاءت، نو هر کله چې روښانه کړي ما حوله دا اور، هغه څه چې چاپېره یې د ده نه، ذهب الله بنورهم، یوسي الله تعالی رڼا د دوی وترکهم، او پرېږدي دوی لره فی ظلمات، په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دوی هېڅ نه ویني. منافقین دوی چې دی په ښکاره کې ایمان نه وړه، نو د مسلمانانو سره یې رشتې هم قایمې کړې، دارنګې مال غنیمت به هم اخیستو، دارنګې د مؤمنانو سره به ګرځېده راګرځېدل هم، نو ښکاره چې کومه فایده او رڼا وه هغه یې اخیسته. خو چې کله د هغو هغه کفر ښکاره شو، نو الله ترې رڼا واخیسته، یعنې هغه شیز ورته بیا نه میلاوېده. دارنګې چې مړه شو نو په تیارو کې شو. دارنګې کافر نبی صلی الله علیه وسلم قرآن بیانول شروع کړه مکه کې، نو رڼا جوړه شوه. هغه رڼا چې دی هغه مدینې ته هم ورسېده، یعنې خلکو دغه هدایت
دا قبول کړو د مکی خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ونه منله الله پاک چې هغه رڼا بوتله هغه په تیارو کې پاتې شو سمون بکمون دوی کان دي بکمون چاړاګان دي عمیون عادي فهم لا یرجعون پس دیونه راګرځي د ګمراهۍ نه حق ته داسې خلک دی چې دیو باندې حق وینا چې دی اوري نو دارنګي حق وینا ویني نو او حق ته چې دی نه راګرځي ګمراهۍ کې یا بل مثال الله ذکر کوي او کصیب من السماء یا حال الذي پشان ډیر باران دی چې وریږي د باران سما هر هغه شي ته وی چې باري کوټي چتم سما ویل کی دارنګ باران چې وریږي دا وریځ نه وریږي اسمان نه باران نه وریږي اسمان ته اسمان څخه وی چې باران فی ظلمات فاریږي ډېر تیاری وي ورادونه وکړل بوزوي او برقونه برېښناوي یجعلون اصابعهم دوی ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق حذر الموت د وجې د سختو اوازونو او د وجې د یاري د مرګ نه والله محيط بالكافرين الله تعالى اجرون كده كافرون لرا سويب دا قرآن کریم کی یوزل ذکر دی او دا دسی باران دوی چی پدی کی تیاری وریځي تیاری او هغه نه باران وریږي هغه کې فائدہ هم او هغه کې نقصان هم بعض چاته چې فائدہ ورسي چا پټو دا باران وشي او چا باندې چې بدی کې عذاب راشي دارنګ قرآن کریم بیان شو او چا دې فائدہ واغستا او چاته نقصان ورسېدو نه منلو سره صاحب اکثر مفسرین دا ویلي چې دا باران دی دارنګه د باران لپاره به نور نمونه دي غیث ورته وي دارنګه مطر ورته وي او قرآن کریم کې ځای په ځای ذکر کیږي او بعض ویلي چې صاحب هغه وریځ ته وي او د اکثر صحابانو چې د مفسرینو دا قول نقل کړی چې دا باران دی یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې دا برېښنا چې وتښتي نظرونه دوی نظرونه د دې خلکو کلما اضاء لهم مشوا فيه هر کله چې روښانه کړي دوی ته یو لار روان شي په هغې کې وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا هر کله چې تیاره کړي به دوی باندې نو ودرېږي ولو شاء الله او وقت الله لذهب بوتلی به بسمعهم غوږونه لري او ابصارهم سترګې لري غوږونه یعنې هغه اورېدل لري او ابصار د هغې نظرونه لیدل ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی هر څه باندې قدرت لرونکی دی دارنګه حدیث کې راځي چې الله رڼا دا قرآن دی چا چې قرآن وی قرآن یې زده کړو
نو هغه لپاره به قیامت کې رڼا وي. او چا چې قرآن زده نه کړو، قرآن باندې عمل یې ونه کړو، قرآن او حدیث په دې باندې عمل ونه کړو، نو قیامت کې به د هغه لپاره بیا تیارې ظلمات وي، دی به څه نه وي. الله دې په دې خبرو باندې موږ عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله على نبينا محمد